لیلۃ القدر معنی څه شی ده؟ په عربی کې لیل ویل کېږي شپې ته، او د قدر درې معنی علماو ذکر کړي دي. یو قدر په معنی د شرافت دی، په معنی د عظمت دی، چې کوم سړی په دې شپه باندې عبادت وکړي الله ورته شرافت او عظمت ورکوي. او دویمه معنی د قدر په معنی د تقدیر دی، چې په دې شپه باندې د ټول کال چې دا سړی به مالدار کیږي، دا به مړ کیږي، دا به دا مسئله دا ټول فرشتو ته حواله کیږي. سوال دا ده چې په 15 د شعبان باندې هم تقدیر هغه کیږي، خو هلته فرشتو ته حواله کیږي نه، هلته ټاکلی کیږي چې دا سړی به په دې وخت مري، دا ده چې په دې لیلۃ القدر باندې فرشتو ته حواله کیږي چې دا ستاسو د یو کال هغه رجسټر دی، په دې باندې تاسو عمل وکړئ، دا سړي سره به دا کیږي، دې سړي سره به دا کیږي، دا ټول حواله کیږي. دریم د قدر معنی په تنګۍ سره ده. دا ځمکه په دې شپه باندې دامره تنګي چې د یو لیش برابر ځای پکې داسې نه وي چې هلته فرشته نه وي، دومره فرشتې راځي، ځکه ورته قدر لیلۃ القدر ویلی. د دې شپې د عظمت او فضیلت دپاره دا کافي ده چې په دې کې مستقل صورت الله را نازل کړی دی د دې شپې باره کې، چې هغې ته سورة القدر ویلی کېږي چې کومې موږ تلاوت وکړو. الله پاک فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، چې بېشکه موږ قرآن نازل کړی په لیلة القدر په شپه باندې. علما دا خبره کوي چې د قرآن نزول په 2 پیرې شوی دی. یو نزول د لوح محفوظ نه بیت العزت چې ورته ویلی کېږي، دا آسماني کومه کوټنۍ چې دا دلته چې الله قرآن نازل کړی دا په یو شپه کې شوی او هغه د لیلة القدر شپه ده. بیا چې د بیت العزت نه دلته راغلی دنیا ته، نو بیا په کسه کم 23 سال کې رفته رفته دا راغلی په نبي علیه الصلاة والسلام باندې نازل شوی دی. په ټول کتابونه دا 4 کتابونه دي او 100 صحیفې دي. تورات دا په موسی علیه السلام باندې نازل شوی دی، انجیل دا په عیسی علیه السلام باندې نازل شوی دی، او زبور دا په داود علیه السلام نازل شوی دی، او قرآن پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل شوی. 100 صحیفې دي، 50 صحیفې په شیس علیه الصلاة والسلام باندې نازل شوی، 10 صحیفې په ادریس علیه الصلاة والسلام باندې نازل شوی، او 10 صحیفې په ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې نازل شوی، او 10 صحیفې د تورات نه مخکې په موسی علیه السلام نازل شوی. دا ټول په رمضان مبارک کې نازل شوی. تورات په 8 د رمضان کې نازل شوی دی. زبور په 12 یا په 14 د رمضان کې الله نازل کړی دی، او انجیل په 18 یا په 18 د رمضان کې الله نازل کړی دی، او صحیفې دا په اول او دویم دریم رمضان کې الله پاک نازل کړی دی. صرف واحد یو قرآن پاک دی چې هغه الله پاک په لیلۃ القدر کې نازل کړی. دا د دې کتاب عظمت دی. الله دې کتاب ته دا شپه ورکړله، نو الله فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ القدر، موږ ته دا شپه دومره خوښه شپه وه چې په دې شپه کې موږ قرآن نازل کړو. بیا الله څه فرمایي وما ادراک ما لیلۃ القدر، تا ته څه پته ده چې لیلۃ القدر دا څنګه شپه ده، دا څه شی دی؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر، لیلۃ القدر دا د 1000 میاشتو نه بهتره میاشت. روایاتو کې راځي وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسو. یو روایت د ابن حاتم اغیم د مجاهد رحمت الله علیه مرسلا نقل کړی دی، یو د ابن جلیل د هغه د مجاهد رحمت الله علیه نقل کړی دی. وی نبی علیہ السلام صحابه سره ناس د یو عابد تذکره ورته وکړي، عبادت گزار بنی اسرائیلو کې
وی دی زر میاشتې د ورځې جهاد کړي او د شپې عبادت کړي د الله. نو دا صحابه داسې رش کې پې وکړو چې باچا دا څنګه سړی و چې د زر میاشتې د ورځې جهاد کړی د شپې عبادت. زمونږ ټول عمر شپېته کاله دی، دا به څه کي؟ زر میاشتې دا راځي 83 سال 4 مهینې. نو دوی ډېر زیات خفه شو او رش کې وکړو، پریشانه شو. الله پاک جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام راوغوښتلو، وی ورته ووایه انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. اے پیغمبر دوی ته ووایه تاسو ته الله یو شپه د 83 سال 4 میاشتو عبادت نه زیاته بهتره درکړې ده. د نور امتونو ماشومان به چې بالغېدل که نه 500 کالو کې به بالغېدل، 500 کالو کې به بالغېدل، او زمونږ زندګي څومره ده؟ 80 کاله. نو الله دا شپه ورکړله چې دا یو شپه د 83 سال او 4 میاشتو نه بهتره ده. اوس ستا په زندګۍ کې 40 داسې شپې راغلې، 40 کاله زندګي دی یا 80 شپې راغله په دې کې. اوس ته دې ته ضرب ورکړه، ستاسو 2.5 کاله عبادت ثواب تا ته ملاوي. نو په دې شپه کې عبادت پکار دی. دا د 83 سال 4 میاشتو د عبادت نه افضل شپه الله منگ ترا کړی ده. یو بل روایت کې راځي، کوئی نبی علیہ السلام د 4 پیغمبرانو تذکره وکړه، و یو ایوب علیہ السلام، یو زکریا علیہ السلام، یو حزقیل علیہ السلام، یو یوشع علیہ السلام. و د دوی تذکره وکړه چې دوی 80 کاله د سترګو د رب برابر هم نافرمانی نه ده کړې، یو خطا هم نه ده کړې، او د سترګو د رب برابر هم د عبادت نه لرې شوي نه دي. صحابه ډیر زیات پریشان شو چې 80 کاله دوی د سترګو د رب برابر هم چې کوم دی د عمل نه، د نیک عمل نه لرې شوي نه دي. نو الله پاک جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام راوغوښتلو، هغې پیغمبر ته راولېږلو چې لیلة القدر خیر من الف شهر، تا ته موږ دا شپه درکړه چې دا د 0 میاشتو نه بهتره ده. عزیزانو د 0 میاشتو نه بهتره ده. څومره بهتره ده دا د الله په علم کې دی. خو 0 میاشتې دا 83 سال او 4 میاشتو جوړېږي. باقي اوس دا څومره بهتره ده الله په قرآن کې نه دي ذکر کړي چې دومره بهتره ده. د 0 میاشتو نه بس زیاته ده. دا ډېر د فضیلت خبره ده. دا په تا خوشبو کې په دې کې سړی لږ شانتي الله ته عبادت وکړي، نو دا څومره بهترین ثواب به الله دله ورکړي. بیا مخکې الله څه فرمایي؟ تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام. په دې شپه باندې الله فرشتې رالیږي او ټولې فرشتې راځي دلته او په انسانانو باندې سلام سلام کوي. علامه رازی رحمت الله علیه فرمایي، وایي چې کله آدم علیه الصلاة والسلام ته الله په ځمکه باندې خلافت ورکولو، فرشتو نه تپوس کړی و. په اوله سپاره کې ذکر کېږي فرشتو اعتراض وکړو چې دا خو به وینې تویوي دا انسان، ته دا په دنیا کې موږ ستا عبادت کوو که نه؟ انسان د پیدا کېدلو ضرورت څه شی دی؟ موږ ستا عبادت هم کوو، موږ ستا تسبیحات هم کوو. نو دا اعتراض یې په اوله کې کړی و. خو چې کله په دې شپه باندې دا انسانان عبادت کوي، وایي فرشتې به د خپل په خبره باندې خپېمانه وي، ځکه به وایي راکوزېږي په خپېمانتیا باندې چې موږ خو په انسان باندې اعتراض کړو، دا انسان خو ډېر لوی عبادت کوي، دا خو الله ته ولاړ دی. یو حدیث کې راځي دا کان لیلة القدر، چې کله د لیلة القدر شپه شي، نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم او قائد عز وجل. وایي چې کله د لیلة القدر شپه وي، فرشتې ټول د جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام سره دا یو ځای کېږي او دا د یو ګروپ په شکل کې راځي او دوی په هر یو هغه کس باندې چې هغوی عبادت کوي د الله پاک په ولاړه باندې، په ناسته باندې یعنې موس کوي یا ذکر کوي، هغوی پې رحمتونه او دعاګانې ورته کوي. دې خلکو له دعاګانې کوي. سلام هي حتى مطلع الفجر، تر سحر ټیمه پورې دا د دعاګانو سیستم روان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من قام لیلة القدر بإیمان و احتساب، کم سړی چې د ایمان په حالت کې او د ثواب په نیت سره د لیلة القدر په شپې باندې عبادت وکړي، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله پاک مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي. بل ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، انس بن مالک سے راوي دی، وایي چې کله رمضان میاشت راغله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام راووتو،
او وی فرمایل ان هذا الشهر قد حضركم اے صحابو پتا سبحان یو میاش راغه وفيه ليله خير من 1000 شهر پدې کې یو شپه د زرو میاشتونه بهتره ده من حرمها فقد حرم الخير كله پدې شپه کې چې څوک د دې زرو میاشتو ثواب نه محروم شو دا د ټول خیر نه محروم شو ولا يحرم الخير الا محروم او د دې خیر نه محروم کیږي نه مگر ازلی بدبخت ازلی بدبخت ته الله پاک توفیق د دې شپې د عبادت نه ورکي باقي به هر چاته د دې شپې د عبادت توفیق الله ورکي دا یو بهترین شپه ده اوس دا کومه شپه ده د دې تعین نشته اول تعین یو نبی علیہ السلام یو وارد سره وته د خپل د حجره مبارک نه خپل د کور نه رسول الله مبارک فرمای خرجت لاخبركم بليله القدر ويزوتم چې تاسو ته د ليله القدر خبر درکم صحابه ته فرمایل دا صحابه ناستو نبی علیہ السلام وروته وای زسل پار وروته نه صحابه وای زدی ته وروته ما چې تاسو ته د ليله القدر د شپې تعین خیمه چې دا په کوم شپه د نبی اسلام ته پته وا فتلاحى فلان وفلان د یو دوه کسانو جګړه وا هغه جګړه ته چې زه ودرېدم نو د هغې د وجې نه فرفعت ما نه الله پاک دا هیر کو دا شپې تعینه دا نبی اسلام ته یاد دا جګړه دومره نوست والا شی دی علما په دې کې دا نقطه بیانوي چې جګړه دومره منحوس شی دی او دومره یو بد عمل دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه الله پاک د ليله القدر د شپې علم واغستلو وی بیا سوی وی فرفعت ما واغستلو الله پاک وی وعسى ان تكونوا خيرا لكم دا بس تاسو لپاره بهتري ولی کله ليله القدر د شپې پته تاته لګیدلی و بیا به تا یو شپه عبادت خو انسان نه کنه ته خو حضرت انسان ته خو بیا دا غیر پس بل شپه عبادت نه کې ولې ته خو چانس وي نو دا خبره ده چې پته نه لګیدلی ته به ټول شپې عبادت کې مونږ خو دین کې اسانۍ ته ګورو کنه نو دا زمونږ دپاره بهتره ده نبی اسلام فرمایي وعسى ان تكونوا خيرا لكم ستاسو لپاره دا بهتره خبره فالتمسوها في التاسعه والسابعه والخامسه لټون کوا په نهشتمه ویشتمه او پنځشتمه په دې کې لټون کوا